بحث آخر، وهو أن بعض القدرية ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة، وأسقط علماؤنا على فساده، لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد عليه السلام كما كانوا يعرفون أبناءهم، مع القطع بكفرهم لعدم التصديق، ولأن من الكفار من كان يعرف الحق يقينيا وإنما كان ينكر عنادا واستكبارا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. د ایمان په مسله کې مختلف مکاتب فکر تاسو مخې ته پیش کړي. اهل سنت والجماعت د اشاعره د ماتریدیو د ایمان تعریف تاسو مخې ته پیش کړي. د دې په منځ کې د ایمان د ترکیب او د وساطت اختلافي لفظي دي، او په دې باندې دا خاص داسې ثمر نه مرتب کېږي چې د یو بل د زوال مرتکب شي. یو مذهب تاسو مخې ته د کرامي فرقې تېر شو، یو مذهب د خوارجو تېر شو، یو مذهب د معتزلو تېر شو. اوس مذهب د قدریو بیان. قدریو ایمان عبارت د معرفت ته دی، بس پړه کې چې ته معرفت حاصل شو نو مؤمن شو. او معرفت کله کله غیر اختیاري وي، لکه بغیر د اختیار نه تا د دیوال طرف ته وکتل او د دیوال په نظر راغی اوس دا معرفت تا ته حاصل شو. نو د دې دا مذهب دومره خطرناک دی چې په دې باندې ټول یهود مسلمانان شو. ځکه د یهودو په اړه کې د پیغمبر علیه السلام د حقانیت پته وه. الله تعالی یې تصدیق کوي، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. دوی د پیغمبر حقانیت داسې پېژني لکه څنګه چې دوی ته دا پته چې دا اولاد زموږ نه پیدا یا د اولاد معرفت چې ورته مطلق څنګه حاصل دی، دغه رنګې ورته د پیغمبر علیه السلام د حقانیت پته ده. نو په اړه کې چې بنده ته پته حاصل شي نو به نه مسلمانېږي، ورنه یهود به ټول مسلمان شوي. ځکه ایمان دا کسب دی او دا غیر اختیاري شی نه دی، دا په خپل کسب سره حاصلوي. نو د هغې ذکر شروع کوي. بقي هاهنا بحث آخر وهو أن بعض القدرية ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة. ځکه چې بعضې قدریو دې طرف ته ذهاب کړی دی، دا مبتدی چې د خلق افعال چې کوم خلق تعین. وأطبق علماؤنا چې ایمان معرفت دی، او زموږ علماو په دې اتفاق کړی دی علی فساده چې دا قول فاسد دی. لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما كانوا يعرفون أبناءهم. ځکه یهودو به پیغمبر علیه السلام حقانیت داسې پېژنده لکه څنګه چې خپل بچي پېژنده. مع القطع بکفرهم، سره دې نه چې دا خبره قطعي ده چې ټول کافران دي. لعدم التصديق، ذکر تصدیق اختیاري او حاصل. ولأن من الكفار من كان يعرف الحق يقينا. او د دویمه وجه د فساد دا ده چې په کفارو کې د یهودو نه علاوه بعضې کفار داسې جاهي ته حق یقینا پته وه، وانما كان ينكر عنادا واستكبارا، او عنادا واستكبارا به په خوله باندې اسلام انکار کو. قال الله تعالی، الله تعالی فرمایي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. لکه ابو جهل په خوله کې ماته پته، په خوله مې ومني دا سړی په حقه دی، خو زه څه راغستی نه یې منم، بس پېښ شوه. نو دې معلومه شوه بیا خو ابو جهل مسلمان دی. قال الله تعالی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. وجاهدوا بها فوجوب باندې دوی انکار کې واستيقنت انفسهم، او ړوند دوی چې دي هغه په یقین لري چې دا ایمان حق دی. فلا بد من بیان الفرق بین معرفة الاحکام واستيقانها وبين التصديق بها واعتقادها. نو فرق بیانول ضروري دي چې معرفت احکام او استيقان ځان له څه دي. دا استيقان او معرفت احکام دی یو بل په تفسیر دی. مطلب دا دی چې غیر اختیاري معرفت احکام ته حاصل شي دا ځان له څه دي، او دا ایمان د خلاص دا معیار د خلاصي نه دی. وبین التصدیق بها او اعتقادها، او په خپله چې کوم اختیاري تصدیق حاصل کړي او اعتقاد په اختیار سره وساتي نو دا ایمان دی. لیصح کون الثاني ایمانا دپاره دی چې ثاني ایمان وګرځي دون الاول، او اول ایمان ونه ګرځي. والمذکور فی کلام بعض المشایخ، او د بعض مشایخ په کلام کې دا خبره مذکوره ده ان التصدیق عبارة، یعنی بعض مشایخ زموږ د دې خبر نه په خپل انداز باندې داسې تعبیر کړی أن التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم من إخبار المخبر. وإذا تصديق جديد هذا لا تللي فأغا خبر باندې چې کوم إخبار د مخبر یعنی د پیغمبر علیه السلام قد أنا وتواتر سره معلومه شوې ده په دې خبره شروع وتړي. وهو أمر كسبي، او دا لا تلل دا أمر كسبي دی. يثبت باختيار المصدق، دا حاصلېږي او ثابتېږي په اختیار د مصدق سره. ولذا يثاب عليه، همدا وجه ده چې په خپل اختیار سره د تصدیق حاصل کو نو دې کس ته به ثواب میلاویږي. ویجعل رأس العبادات، او دا رأس العبادات ته بخلاف المعرفت، بخلاف د معرفت چې کوم د قدریو مسلک دی. فإن ربما تحصل بلا کسب، ذکر کله کله هغه بغیر د کسب نه حاصلېږي.
کمن وقع بصر ولا جسم لکه یو سړي ناڅاپه په یو جسم باندې بغیر د اختیار نه نظر پرېوته فحصل له معرفه او معرفت ورته حاصل شو انه جدار چې دا جدار دی او حجر یا حجر دی نو دا خو یو معرفت چې کوم دی امر کسبي نه شو دا غیر اختیاري او ایمان باندې موږ مکلف یو الله پاک موږ په غیر اختیاري څیزونو نه مکلف کړی چې الله پاک موږ په ایمان مکلف کړی د دې مطلب څه شی دی چې دا ایمان اختیاري څیز دی او کسبي څیز دی وهذا ما ذكره بعض المحققين دې بعض محققین نو مراد امام صدر الشریعه سره امام صدر الشریعه رحمه الله د ایمان چې اختیاري دی او ایمان چې کسبي دی او تصدیق د دې نه په خپل انداز تعبیر کړی دی څه ویلي دي وهذا ما ذكره بعض المحققين من ان التصديق نو د دې امام صدر الشریعه سره یو کتاب دی په علم کلام کې تعدیل العلوم هغه څه چاپ شو د اردن نه ما کوته نه راغلی نو دا تحقیقات به په هغه ځای کې پراته دي او به این نه چې د هغه ځای نه راغستې الله متعالي سي دا هیڅ نه تعدیل العلوم او بیا د خپل تعدیل العلوم شرم کړی وهذا ما ذكره بعض المحققين من ان التصديق هو ان تنسب باختيارك الصدق الى المخبر او الذين بعض المحققين تعبير بدي انداز سره کړی دا تصدیق دا د شته نسبت کی پر خپل اختیار سره د صدق الى المخبر مخبر علیه السلام ته حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار کو دغه تصدیق د پیغمبر بغیر د اختیار نه څه پړه کې پری وته لم يكن تصديقا دا به اصطلاحي تصدیق نه یا چې کوم باندې ته مکلف وان كان معرفه اگر چې دا معرفت شي وهذا مشکل دا یو اعتراض کی او اعتراض کی بده خبره تا نه دیو کیه چې دا تصدیق ته اختیاري ول دا خبره د سره نه مانه دا نه وجه دا چې دا تصدیق دا علم نه هغه د کیفیت نفسانیونه نه د افعال اختیاریونه نه او چې کله علم د کیفیت نفسانیونه شو پېښ شوی نو تصدیق او علم یو شی د تصدیق څخه اختیاري شو دا یو اعتراض کړی دی ښا او د اعتراض په خپل جواب ورکړی دی مثال ناسي چې دا نتیجه العالم حادث دا به تاسو بغیر د اختیار نه حاصلېږي استعاری او کنوي چې دا صغرا کبرا ته جوړ شي العالم متغیر وكل متغیر هو حادث اوس د دې مجبور چې دا نتیجه به خامخا ته حاصلېږي چې العالم حادث نو دا العالم حادث یو قضیه ده تصدیق دی دا یو علم دی نو دې کې ستا اختیار نه چلیږي دا په طریقې د لزوم سره ته حاصلېږي نو دې تصدیق ته اختیاري ویل دا غلط شو خبره باندې پېښ شوه دا د معترض اعتراض وهذا مشكل او دې تصدیق ته اختیاري ویل مشکل دی لأن التصديق من اقسام العلم ذکر التصديق د اقسام د علم نه دی وهو دا علم چې من الكيفيات النفسانيه د کیفیت نفسانیه نه دی دون الافعال الاختياريه د افعال اختیارونه نه دی لأن اذا تصورنا النسبه بين الشيئين دليل ذلك زموږ د مبتدا او د خبر موضوع محمول په ماس کې یو شی تصور او شککنا او شک پرېږدو په ان بالاثبات او النفي دا ذات قائم دی چې ليس بقائم دی ثم مقيم البرهان على ثبوته او بیا دغه په ثبوت باندې دلیل قائم کوم ته امر مو چې نزيد ولر لما بخپل ولیدو فالذي يحصل لنا هو الاذعان هغه چې موږ ته حاصل شنو هغه اطاعت او قبول له لپاره دغه نسبت وهو ما او بخپل حاصل شو وهو معنى التصديق وده معنى التصديق والحكم له حكم له ده إثبات ده إقالة لا اعتراض لهذا التصديق عبارة علم نه علم د کیفیت نفسانیو نه دي او کیفیت نفسانیو کې اختیار نشوي نو لهذا تصدیق هم اختیاري نه دي او ایمان هم اختیاري نه دي دا عام سره دي په خپل جواب ورکړي یو نفس تصدیق دی یو دې ته رسیدل دي دا مو چې شریعت مکلف کړی نو دې مونږ په دې لار مکلف کړی دا په کومه لار چې مونږ تصدیق ترسو خلاصه دا شو چې یو دا نتیجه ده العالم حادث دا خو به تاسو خامخا ملاويږي یو د دې د صغرا جوړول یو کبرا جوړول چې صغرا وته جوړه تا نو دا به په ایجاب مشتمله کې کبرا چې جوړه دا په کلیت مشتمله کې ا دې اوسط په کې مقرر کې فصلور اشکال کې په شکل اول سره څه نتیجه راو باسي چې په دې انداز تاسو صغرا او کبرا جوړه کنده خو تاسو په اختیار کې کنه چې دا بس اختیار کې نفس تصدیق وته په خپل حاصلېږي نو دا موږ د شریعت وی چې ایمان کسبی دی او تصدیق کسبی دی نو مراد دا نفس تصدیق نه یادي بلکې دا طریق الى ذلك التصدیق یادي او طریق الى ذلك الايمان یادي خبر باندې بشوي نام او جواب دا دي تفصیل تلک کیفیت تفصیل دغه کیفیت علمیو چې تصدیق دي یکون من اختیار دا او په اختیار سره کې مباشرت الاسباب په استعمال اسباب کې وصرف النظر او د نظر او صغرا کبرا د اړول کې ورف الموانع ورف الموانع وكما ذلك نظر نور مقدمات شری
نغي اختياري ومش مكلفين فأما مقدمات وما مكلفية. وبهذا الاعتبار يدخل التكليف بالإيمان وبدأ اعتبار صار الإيمان تكليف وبيشوي ببندقان وكأنه هو المراد بكونه كسبيا اختياريا أو بيشهد هذا مو علماء إيمان كسبي أو تصديق كسبي مراد مقدمات كسبي ولا مقدمات كم اختياري ولا يكفي في حصول التصديق المعرفة النتيجة شو كافي لذلك حصول التصديق نفس معرفته لأنها قد تكون بدون ذلك ذكاء بغير قصد ممتلك أو بغير قصد حاصل شيء أو تحقيق تيش. إذا كما خبر بيش بكم. نعم يلزم أن تكون المعرفة اليقينية المكتسبة بالاختيار يو نفس إيمان ده يو جواب كتير فين جواب ذلك إذا مقدمات اختياري أو نفس تصديق اختياري نلي إنه بدي اعتبار ترى من الإيمان مكلفين ده يو جواب شو فين جواب ثاني شيء يو نفس تصديق ده نفس إيمان ده يو أرى تصديق الكامل ده يو الإيمان الكامل ده إذا نفس تصديق باختيار كنلي أو نفس إيمان باختيار كنلي والتصديق الكامل تمام إيمانيات دي بكي تمام عقائد دي بكي أو الإيمان الكامل تمام تصديقات إيمانيات بكي دي نعرف يا اختيارية الشريعة ما مكلف كلي باعتبار ده كمال سلسكرية مكلف كلي نعم يلزم أن تكون المعرفة اليقينية المكتسبة بالاختيار تصديقا يعني يو نفس معرفتي يو نفس إيمان دي يو نفس تصديق دي دريم ومبارك داوي شكل الذين مراد الكمال شنو بيها بداية اختيارية نعم يلزم أن تكون المعرفة اليقينية المكتسبة أو كانت معرفة يقينية مكتسبة بالاختيار وحيدا بتصديقها نفس معرفة وتصديق زمي وجه معرفة كامل لا بتصديق شيء ولا بأس بذلك وبديك سباق نشتا لأنه حينئذ يسر المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بقرويدا لك بدأ وقتي شدا معرفة يقينية مكتسبة حاصل شيء نوع بيادا داسي وسيس حاصل شيء زدا من التتابير كوني شيء بفارسية بقرويدا سرا يعني التسليم بلا استكبار التسليم بلا عناد تقرويدين سمانا التسليم للحق بلا استكبار وبلا إنكار وليس الإيمان والتصديق سوى ذلك وإيمان والتصديق لازم مثلا دفع معرفة يقينية كاملة وحصول الكفار المعاندين المنكرين ممنون أو داسي معرفة يقينية حصول الكفار المعاندين أو منكرين الكفار ممنون ولا تقدير الحصول فتكفيرهم يكون بإنكار باللسان أو بالفرس كتير أبي بقول إختيار فركسب الإيمان قلبي وقوة نبيان دي كافران دي لكن شو بجوا باني إنكار كيا لكن شو بجوا باني إنكار بخبيا كافر شو وي أو شيء هذا باني چار مان جو فقني في مجبوري ديني أو إختيار سر بقول جب إنكار كن بيا كافر شو أو ده غير إذا كم كافران دي شو إسرارهم على الإناد والاستكبار دي زيادة إسرار كيا الإسلام بينات بني الإسلام من الاستكبار بني وما أو فعل خبر إسرار في جوا من علامات التكذيب والإنكار شغل علامات التكذيب والإنكار الذي وجدنا كسبسية داخل في شرع. والإيمان والإسلام واحد لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول الأحكام والإذعان بها وذلك حقيقة التصديق على ما مر ويؤيده قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها